بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ګرانو ملګرو، زه د ریلوې په دې پټلۍ باندې ولاړ یم. نو دا ډیډ لاین دی، دا شوګر میل ته چې کوم تللو دا هغه لاین دی. نو شوګر میل هسې هم ختم شوی دی، سوسایټي پکې جوړه شوې ده. نو زه خپل ایم این ای فضل محمد خان او خپل ایم پی ای شکور خان او چې کوم په ریلوې کې داسې افسران بالا دي او د چارسدې سره تعلق ساتي، نو د چارسدې په خلکو باندې یو احسان وکړي چې څنګه تاسو ګورئ نو زیات نه زیات په 500 میټر کې بیک سایډ باندې تاسو وګورئ نو دا روډ دی، دا نوشهره روډ دی. او بیا د دې سره سره چې تاسو وګورئ نو دا ډیډ لاین ریلوې ده. د دې نه خلکو میخونه ویوړل، مختلف پلیټونه ترې ویوړل، سامانونه ترې ویوړل. نو کو دا خرڅ شي یا دا نیلام کړي شي نو دا به یو ډېره بهتر خبر وي، ځکه چې دا ډیډ لاین دی، دا شوګر میل ته تللی او شوګر میل ختم شوی دی. نو که په دې باندې یو بایپاس جوړ کړی شي نو د مردان روډ ګرانو ملګرو چې وګورئ نو دغه سایډ څنګه تاسو وکتو د کیمرې په سترګه باندې چې دا نوشهره روډ دی، دې سایډ ته وګورئ دا مردان روډ دی. مخامخ به تاسو دا ټرانسپورټ ښکاري په دې باندې دا ګاډي ځي راځي د لوکل ځای ته. نو کم از کم زه خپل ایم این ای ایم پی ای ته او د ریلوې افسرانو ته ریکویسټ کوم چې په دې خلکو یو احسان وکړي، د چارسدي چوک نه ما ډېر زیات هیوي ټرافیک چې کم دی هغه په دې طریقه کم کړي شي. بل چې کم ګودامونو ته د غنمو ټریلې راځي نو هغه هم په دې بایپاس باندې شي. نو د چارسدي د مردان روډ باندې سکولونه دي، کالجونه دي او هر وخت په د ټرافیک یو ګمبیر مسله جوړوي. نو په دې سره به د مردان روډ نه ټرافیک فلو هم ډېره زیاته کمه شي. بل خلکو ته به ډېر زیات سهولت شي. ودن 5 منټ کې به ودن 2 منټس کې به دا نوشهره روډ او مردان روډ دا لینک جاین شي. نو په دې به ډېر زیات د چارسدي د بازار نه رش هم کم شي، خلکو ته هم ډېر زیات سهولت شي. لکه دا ریلوې ده، دا ډیډ لاین دی، د دې دلته خلکو ته هېڅ فایده نشته، یو تکلیف شته دی. نو زه د ریلوې افسرانو ته هم ریکویسټ کوم چې په دې خلکو رحم وکړي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې دا ډیډ لاین دی او د 20 کالو نه 15 کالو نه دا ریلوې په دې باندې استعمال نشته هم درفت او کم و بیش کم از کم زه هم چې د 20 سال نه دا د 30-35 سال نه دا ریلوې چې کم دا ډیډ لاین ده. نو کم از کم د دې خلکو ته به یو سهولت جوړ شي. دا ریلوې خو زمونږ څه د امریکې نه ده، نه د انډیا ده چې دې به خلکو ته تکلیف جوړوي او هغوی به پې خوشحالي کړي. دا خو زموږ د دې وطن افسران دي په دې کې او دا د وطن د خلکو ته تکلیف دی. نو کم از کم د چارسدي پولیس ټرافیک پولیس ته هم یو سهولت جوړ شي، د چوک نه ډېر زیات رش کم شي، خلکو ته هم سهولت جوړ شي. نو دا د چند منټ فاصله ده. تاسو وګورئ دا مخامخ مردان روډ دی او دا مخامخ نوشهره روډ دی. نو که په دې باندې یو بایپاس جوړ کړی شي او زه د ټولو سیاسي ډلو ته ایمل ولی خان ته، اسفندیار خان ته، آفتاب خان ته او څونه چې د سیاسي هلې ځلې د چارسدي، زه دې ټولو ته درخواست کوم چې د خدای لپاره په دې باندې اکشن واخلې چې دا مسله دا ګمبیر مسله به هم حل شي. بل به دا ریلوې چې کوم دی دا لاین صرف دا لږ د شوګر میل دا لاین کم از کم دا به کروڑونو روپۍ خزانې ته آمدن هم لاړ شي. داسې خلک پټۍ میخونه او پلیټونه ترې وباسي نو کم از کم هغه شان خو به ادارې ته خو به څه فایده وشي که نه. چېرته چې اوسئ ښاد او باد خوشحاله اوسئ. زموږ په دې ویډیو باندې کمنټس وکړئ او لیدر کلب پیج چې کوم دی دا زموږ لایک کړئ او فالو کړئ. والسلام.